وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورلسوا درویشتم نمبر حدیث شریف دے 1423. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، دا حدیث جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ نے روایت دے. ډیر خیر امت ته رسول دی، الله پاک دې ته ناراضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. زما او ستا او د ټول امت د طرف نه دی ول الله پاک بهترینی بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، اذا تشهد احدکم، منځکه چې کله تاسو یو کس تشهد د پاره کې نه التحیات کې، فلیستعذ بالله من اربع، نو دې ضرور الله پاک سره د څلورو څیزونو نه پناه وغواړي. ابو هريره رضی الله عنه څه فرمایي؟ نبی علیہ السلام فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، درود کې شومتوب مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، له تاسو نه یو کس چې کله التحیات کې کینی تشهد وایي، نو فلیستعذ بالله من اربع، الله پاک سره دی پناه وغواړي، الله پاک سره دی پناه حاصله کی د څلورو څیزونو نه. څلور ډېرې خطرې دي، خطرناک څیزونه دي څلور. هغې نه په دغه خاص وخت کې الله تعالی سره دی پناه وغواړي. څلور خطرناک څیزونه دي. د الله تعالی رحمت متوجه شوی دی. مونځ کې چې کله مسلمان اودس کولو ګناهونه ورجېده، قدمونه چې واخیسته، یوه نیکي ولیکلی شوه، ګناه معاف شوه، درجه اوچت شوه. جماعت کې د جمع انتظار وکړو، هغې مونځ ولیکلی شو، اقامت یې واورېدو، تکبیر اولا کې شریک شو. یو د دې دنیا او د مافیها نه بهتر عمل دی کوي، لګیا دی، الله پاک ته نږدې کېږي، د الله پاک رحم ورته متوجه دی، رکوع کوي، سجده کوي، قومه جلسه آخر ته ورسېدو، د دعاګانو ټیم شو، د الله پاک رحم ورته 100% متوجه دی، د الله پاک رحمت ورته متوجه دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي وي دې خاص موقع کې د یو څلورو خطرناکو خطرونه الله تعالی سره پناه وغواړي. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم، یا الله زه تا سره د جهنم د عذاب نه پناه غواړم. جهنم دا هغه ځای دی، دوزخ، په کوم ځای به چې د قیامت په ورځ الله پاک کافرانو او نافرمانو له عذاب ورکوي. دې وجې نه دوزخ مخکې ذکر کو. الله دې مونږه، زمونږه خپلوان، رشتہ داران، اهل و عیال، بال بچ ټول دوزخ نه بچ کړي. کوم مردگان هم چې وفات شوي دي، د هغوی په مونږ حق دی چې دعا کې یاد کړو، الله دې هغوی هم د دوزخ نه وساتي. ومن عذاب القبر، او یا الله تا سره پناه غواړم د قبر د عذاب نه. دلته د عقیدې او مسله د لږ راته توجه سیوا کوي. د قبر عذاب مونږه اهل سنت والجماعت یو. څوک یو؟ نه وایي یار. اهل سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت منونکي او تابعدار، والجماعت د صحابه د ډلې منونکي او د صحابه په نقش قدم تلونکي. سبا در نه څوک تپوسو کې ته څوک یې؟ الله بس مسلمان یې من، ښایي چې مسلمان یې. اهل سنت والجماعت زمونږ دا عقیده ده. عقیده ډېره ضروري ده. منځ او دس، روژه، زکات، حج کې نیمګړتیا به ګزاره وکړي، خو د عقیدې اونچ نیچ دا نه برداشت کېږي. مونږ اهل سنت والجماعت دا منو چې په قبر کې عذاب هم شته، ثواب هم شته. جنتی ته د جنت مزې په قبر کې ملاویږي، او دوزخی ته د جهنم د دوزخ سزاګانې ملاویږي. معتزله یو ډله ده، معتزله او دغه شان دي سره نور خرم غاړه دي. هغوی
د قبر د عذاب او د ثواب نه انکار کوي. او قرآن شریف کې او احادیث متواتره باندې د حدیث طالبان کوي. د قرآن شریف او د احادیث متواتره نه ثابت دی چې په قبر کې عذاب او ثواب شته دی. دی وجنا چې چا د قبر د عذاب نه انکار وکړو یې ورپورې مسخره وکړه هغه د دایره اسلام نه خارج دی، مرتد دی، کافر دی. ستاسو او زمون په علاقه کې چې کله په قبر باندې مفتی صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، استاد جی بیان کې د قبر د عذاب بیانو کې نو ستا درې ورځې د پاره چې کم کټونه او کرسۍ اجره کې پراته دي ډیره کې طالب یو میلو راشي، میلو اب در سرکینی در تبوی مړه دا استاد جیسے لګیاو قبر کې سړي بس یو ځل مړ شو هغه کې خو عذاب ثواب نشته نو پوه شه چې دا هغه بې لکه دی. علامه مې درته وښوله باقیم کار خپل دی. د قبر عذاب او ثواب شته دی. ګوره د حدیث کې سوی نبی علیہ السلام اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم، جهنم شته دی، جهنم عذاب شته دی، الله دې متي وساتي. ومن عذاب القبر او د قبر عذاب نه مې بچ. او دریم سوال ومن فتنه المحیا والممات، او یا الله ما بچ کا د فتنې د ژوند او د فتنې د مرګ نه، د فتنې د ژوند او د فتنې د مرګ. په ژوند کې د داسې حالاتو نه مې وساتي چې زما ایمان پکې امتحان سره مخامخ شي. د مرګ وخت کې مې د ځنکدن وخت کې مې د شیطان او د نفس د هغه حملو نه بچ کا چې هغه حملو سره ایمان دی غاړه پاتې کېږي او بنده لاړ شي. د داسې فتنې نه مې بچ کا یا الله. ومن شر فتنة المسیح الدجال، او څلورم څیز یا الله ما بچ کا تا سره پناه غواړم د شر د فتنې د مسیح دجال. دجال یو لویه فتنه ده، فتنه چې امتحان د ایمان پکې کېږي هغې ته فتنه وایي. هر پیغمبر خپل امت د دې فتنې نه ویرولی دی او دا به د نبی علیہ السلام په امت کې ښکاره کېږي مسیح دجال. مسیح دا عربی ټکی دی، د دې یو معنا خو ممسوح ده، د فاعل وزن دی، مبني للمفعول هم راځي او مبني للفاعل هم راځي. طالبان په دې ټکو پوهېږي. مبني للمفعول چې شي نو بیا ممسوح د دا یو سترګه لیوه ده لکه د تندي په شان لیوه ده، نو ممسوح لیوې سترګې والا ته وایي. او مسیح یو معنا ده مبني للفاعل چې شي د سیاحت نه دی چکر وهلو ته ویل کېږي. دله به الله تعالی دومره طاقت او قوت ورکړی چې دی به ټولې دنیا کې ګرځېدی شي او ټوله دنیا کې به ګرځي سوا د حرمینو شریفینو نه، مکې مدینې ته به نشي داخلې دی. دا طاقت والا الله نه دی ورکړی. او حضرت عیسی علیہ السلام ته مسیح وایي. قرآن شریف کې تاسو ویلی دي عیسی علیہ السلام ته مسیح وایي. هغه د مسح نه دی، هغه مبني للفاعل دی. عیسی علیہ السلام با مرزادی ډون ته پستر ګلاس راخ کو مسح به کوله لاس او مخ باندې سترګې به بنا شو او برګي مرز باندې به په سرمن ورته لاس راخ کو مسح به کو ورته لاس هغه به الله خسته سرمنی والا جوړ. هغه په دغه معنا سره مسیح دی. او هغه عیسی علیہ السلام په دویم آسمان کې داتیاو کالو په عمر کې پاټاره کې او پټاپو کې الله پاک کینولې د مورچا کې. او چې کله مسیح دجال دی امت تر مخامخ شي او خلق د ایمان نه خلاصي نو حضرت عیسی علیہ السلام براکوش بیا او د سر په قلم کې دا امت به دغه فتنې نه آزاد. دا امت د دې امت حفاظت الله پاک د بنی اسرائیل د نبی په ذریعه سره وکړي. دا سه بختور امت دی. بہرحال دا سلور چکی سلور سزولا د دینا نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا تحیات تشهد په دوران کې د پناه غوښتلو حکم کړی دی او زبان باندې به وایي، په زبان باندې به وایي. فلیستعذ دا د امر صيغه ده. اگر کوم طالبانو چې ګرامر ویلې ده د عربی دا د امر صيغه ده، آرډر. نو په دې بنا باندې په علماو کې حضرت طاووس رحمت الله علیه یو جلیل القدر عالم دی هغه او داغي سره نور مرګري دي دا خبره کوي تشهد کې درود کله ویلې شي نو مونږه عام کوم دعا ول اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.
او حضرت طاووس رحمت الله علیه فرمایي وی د تشهد او د درود نه بعد دا دعا ویل واجب دي، دا دعا ویل واجب دي یعنی فرض دي. خو جمهور علما وی ګڼ شمېر علما هغوی وی نه، وی دا دعا ویل د درود نه پس دا دعا ویل مستحب دي. او د مستحب وضاحت خو ما تاسو ته کړی وکړه. مستحب هغه عمل ته ویل کېږي چې څوک یې کوي د الله محبوب جوړیږي. او بهرحال دا خطرې مخې ته را روانې دي. څه سره موږ او تاسو مخامخ یو د ژوند فتنو سره، د ژوند فتنو سره. لکه لویه فتنه د وخت سره زموږ او ستاسو کلي کې چې دا هغه د بجلی غلا ده. څه کلو کې خو شکر دی وابډې والا بجلی ورپسې په کالو سره څه بنده که ختمه که نو هغوی د دغه فتنې نه څه شو خلاص، نه چاہتے ہوئے تې نه څه شو خلاص شو. خو موږ او تاسو په دې باندې ځان له آخرت او قبر او ایمان خرابو لګیا دی. الله دې دې نه بچ کړي. بهرحال دا څلور دعاګانې ویل مستحب دي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم.